أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف منگا شروع کرو. فدی سورت کی بنیادی طور باندې درې مسئلې ذکر وی. یو مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آئیوان نے واقعہ موسیٰ علیہ السلامی ذکر کولا تفصیلا. دویمہ مسئلات اتباع دا منزلوں کے دا اللہ دا حکم تابداریوں کئی. قدیم ابلیس اور آدم علیہ السلامات ذکر کلا. دریمہ مسئلہ توحید قدیباندی دا انبیاء علیہ السلام واقعاتی ذکر کلن. دیمون ویلو چې په آخر د صورت کې دا درې قسمه مقاصد چې په صورت د شروع کې ذکرو دا دوباره الله تعالی را معاد کوي، دوباره ذکر کوي. ځکه عاقل سړي کلام چې وي هغه جامع وي، هغه اول پوره تفصیل ذکر کوي، به آخر کې خلاصه ذکر کوي چې ما دا خبرې کړې وي، درې خبرې مې کړې وي. نو الله رب العزت دوباره هغه دعوی او هغه مقاصد په آخر د صورت کې دوباره ذکر کول د دې لپاره چې د ذهن نه دا مقاصد چرته لاړ نشي او دا مقاصد چرته هر نشي. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. په دې آیت کې د دنیا یره ذکر کوي، دې ته ویل شي تخویف دنیوي، د دنیا خوف، د دنیا یره چې اے خلکو زه تاسو باندې مختلف نعمتونه کوم، د دې لپاره چې دوی شکر ادا کی اور دا نعمتونه وګوري، دا الله تعالی نافرمانی پرېږدي. لیکن تاسو به نافرمانی نه پرېږدئ، خپ گمراهی کې شروع شئ، نو دا د الله له طرف نه استدراج وي، دا د الله تعالی له طرف نه مهلت وي. لکه مئی ته خلک دام اچي، تایک ورته ټماټر یا بل شی ښودلی وي، دا د دې لپاره نه چې د مئی سره چېرته ډېره مینه ده. دارنګې منګک نه وي، نو د هغې دپاره دا ترکیب اختیار کړی وي چې ټماټر ورته ښودلی. دا د دې وجې نه ده چېرته دې منګک سره ډېره مینه ده، بلکې دی د هغه د نیولو دپاره یو چال جوړوي، یو تدبیر جوړوي. دارنګې کله کله الله رب العزت په انسان باندې مختلف نعمتونه کوي، فاسق فاجر انسان وي او نعمتونه پې خلک کوي او الله تعالی پې نعمتونه کوي. بعض دفعه خلک سوچ کوي چې د باندې دومره الله تعالی نعمتونه کوي، معلومیږي دا د بس عمل وي الله ته دا ځکه پې الله احسانات کوي، دا وجه نه وي، بلکې الله په احسانات کوي. دې ته ویلی شي استدراج، چې الله والا مهلت ورکوي چې زما دومره نعمتونه نه ګوري، بیا هم غلط کارونه کوي، په دمه دمه الله تعالی نه وي، بیا یو وخت داسې راشي چې ونی وي. لکه څرنګه چې عام ځناورو دپاره دا سړی خیرخواني چې شی ورته ږدي، بلکې د هغه د نیولو دپاره وي. دارنګې الله رب العزت هم ابتلا بالنعم بالنقم کوي. کله نعمتونه راولي هغې کې هم ابتلا وي، کله عذاب راولي هغې کې هم ابتلا وي. والذین کذبوا بآیاتنا، کسان چې دروغجنې ګڼلي آیاتونه زمونږه، سنستدرجهم درده چې په دمه دمه به ونیوم دوی لره، من حیث لا یعلمون، دا هغه ځای نه چې دوی ته به پته هم نه وي، د دې وهم ګمان به هم نه وي. اللهم احفظنا من واملی لهم، مهلت ورکوم د دوی ته، ان کیدی متین، یقینا تدبیر زما ډېر مضبوط دی. اولم یتفکروا ما بصاحب من جنه ان هو الا نذیر مبین. اوس به مسله د رسالت ذکر کوي چې ګوره دوی نبي علیه السلام ته لیونی وایي، وایي د باندې لیونتوب شوی دی، مجنون ورته وایي. حال دا دی نبي علیه السلام هغه ذات، هغه شخصیت دی چې نبي علیه السلام لیل و نهار دوی سره دی، شپه و ورځ دوی سره ده. دارنګې دوی ته دعوت ورکوي په هر ټایم کې، برملا هم په پټه هم، او دوی ته پته ده چې نبي صلی الله علیه وسلم لیونی نه دی، لیکن ضد و عناد دي راغستې دي. اولم یتفکروا، دوی سوچ نه کوي، څه سوچ نه کوي، ما بصاحب چې نشته دی په ملګري د دوی باندې، من جنة نس لیونتوبه. نبي علیه السلام ته د دوی صاحب وي، صاحب ورته وي زمان سمانه، لکه څرنګه چې یو ملګری بل ملګري سره وي، یو ملګري لیل او نهار هغه سره وي، شپه
شپور هغه سره وي او داغه پټو ښکارا هغه سره وي. نو دارنګه علیه وسلم هر وخت دوی ته مسله بیانې گویا چې دوی نبی علیه السلام په صحیح طریقې سره پیژندلی دی. بچپن والا 55 پورې دیوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نسبت د جنون کوي. نو دوی غور و فکر نه کوي. یا بعض مفسرین ما بصحابي معنا دا ده چې نشته دی په خیرخوا د دوی باندې من جنت هیڅ لیونتوب. نبی علیه السلام د دې امت خیرخوا دی، نو په ده باندې هیڅ لیونتوب نشته، بلکې هغه د دې دپاره مسله بیانوي چې دوی د جهنم د اور نه بچ شي. ان هو الا نذیر مبین، یعنې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا نذیر مگر یرا ورکوونکی دی، مبین ښکاره په ښکاره طور باندې تاسو یری د عذاب نه. لہذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیونی نه دی. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء. وس مسله د قیامت ذکر کوي، د رسالت مسله ذکر کړه. نبی علیہ السلام الله را لېږلی د دې لپاره دی چې مسله د توحید خلقو ته وښیي او خپل سنت خلقو ته وښیي، د دې لپاره چې خلق د توحید مطابق عقیده وساتي او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د سنت موافق عمل وکړي، نو څه به دې ته میلاویږي؟ په آخرت کې به ورته ښه بدله میلاویږي. نو اولم ینظرو سره مسله د اثبات د قیامت ذکر کوي چې ورځ راتلونکې ده او هغه ورځ راتلونکې ده، نو د هغې په باره کې دا اعتقاد وساتئ چې ورځ راتلونکې ده چې هغې کې به جزا او سزا میلاویږي. او په دې باندې دلیل ځمکه اسمانونه دي چې داسې ذات چې الله تعالی ځمکې پیدا کړي دي، اسمانونه پیدا کړي دي، نو قریب ده چې الله تعالی به داسې ورځ راولي چې تاسو ټول به ژوندي کړي او تاسو له به جزا او سزا راکړي. اولم ينظروا آیدي نه ګوري، اولم ينظروا آیدي نه ګوري، یعنې غور ولې نه کوي. فی ملکوت السماوات، شاهد د اسمانونو د ځمکې کې. د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله هغه مشهوره مناظره مخکې ما څو ځل ذکر کړې ده، هغې حاصل دا چې یو ورځ د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله یو قوم سره مناظره شوه چې هغې ته ویل شي دهریه. دهریه هغه قوم دی چې هغه وایي دا هر څه ځانه چلیږي، دا هر څه زمانه کوي. مناظره سره ټایم مقرر شو چې په دې ټایم به امام صاحب راځي، امام المسلمین د مسلمانانو امام لوی شخصیت، هغه به راځي مناظرې له. مثلا د مناظرې ټایم 9 بجې، امام اعظم ابو حنیفه رحم الله لږ لیټ شو، 10 بجې راغی. چې کله راغی د مناظرې میدان سجاو شوی دی، هغه دهریانو وی بادشاه ته وګوره، وی اول خدا دی چې په ټایم باندې رانغی، وی ګوره د مناظرې ټایم 9 بجې او د 10 بجې راغی. د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ورته وفرمیل داسې کار دی چې زه بنده یم، خپل عذر به تاسو ته بیان کړم. هغوی ورته وي څه عذر؟ وی عذر زما دا و چې کله زه راغلم نو کشتۍ نه وه چې پورې راوتې وې، نو هلته ونې وي، هغه ونې ځانه ارتاوې شوې، دې ځانه کټ شوې، دې ځانه چې کشتۍ جوړه شوه او دې چلوونکی نه و، نو دې پکې زه ځانه کېناستم او ځانه راغلم. خلکو یې ګوره څومره لیونی دی، ځان ته امام المسلمین وایي ځانه ونې ارتاوې شوې، ځانه چې کشتۍ جوړه شوه، ځانه پکې راغلم. دې پاګلانو خبرې کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ورته وفرمیل ټیک شوه، زما دعوه صادقه شوه چې د دنیا یو معمولي غونډه کې کار، یو ونه ځان نشي ارتاوېدی، ځانه تختې نشي کېدی، ځانه ته کشتۍ نشي جوړېدی، نو دا پوره کارخانه عالم بغیر د موجد نه، بغیر د پیدا کوونکي نه چا دې له وجود ورکړی. نو معلومیږي دا چې یو ذات شته دی چې هغه دا ټول عالم چلی. نو هغوی لا جواب شو او مناظره امام اعظم ابو حنیفه رحم الله وګټله. ځکه علامه اقبال رحم الله فرمایي ان حق ہے سن لو ہر تغیر سے آواز آتی ہے ففهم. دنیا کی چې څومره تبدیلی او تغیرات راځي دا په دې باندې دلالت کوي چې یو ذات شته دی درستو. اولم ينظروا آیدي غور او فکر نه کوي فی ملکوت السماوات والارض، فبادشاہت د اسمانونو د ځمکې کې، وما خلق الله من شیء، هغه څه کې چې پیدا کړي الله من شیء هر یو شی. علماء وی شیء نکره ده، من پې داخل شوې ده د پار د تعمیم، یعنی دنیا کې چې څومره شیزونه دي دا ټول د الله مخلوقات دي. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، وان عسى يقينا ان يكون قريب دا قد اقترب اجلهم،
نږدې به شي نیټه د عذاب د دوی. دوی وایي چې عذاب موږ ته نه میلاویږي. الله وایي چې نږدې ده چې ستاسو د عذاب دا نیټه دا به نږدې شي. فبأي حدیث پس په کوم یو بیان باندې بعده پس د قرآن نه یؤمنون دوی به ایمان راوړي. حدیث په معنا د بیان دی، د توحید بیان شو، رسالت بیان شو، د قیامت او معاد مسله ذکر شو. دوی د پاره کم دلایل دي چې هغه ورته ذکر کړی شي به به ایمان راوړي. د ټول د ایمانیات د پاره کامل کتاب قرآن مجید دی چې قرآن مجید ذکر شو، د رسالت مسله پکې ذکر شو، د توحید مسله پکې ذکر شو، به هم ایمان راوړي. نو معلومیږي دا چې دا ازلی بدبخت او عنادیان دي. والذین کذبوا بآیاتنا آکسان چې دروژنې ګڼلي آیاتونه زمونږه سنستدرجهم ضربه چې په دمه دمه به ونیوم دوی لره من حیث لا یعلمون دا ځایونه چې دوی ته پته نشته. واملی لهم مهلت ورکوم زه دوی ته ان کیدی متین یقینا تدبیر زما ډېر مضبوط دی. اولم یتفکروا آیا دوی سوچ نه کوي ما بصاحب من جنات نشته په ملګرو د دوی باندې من جنت نشته ولون توبو ان هو الا نذير مبين نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگر ان کے اختارا. اولم ينظروا اي غور و فکر نہ کوي فی ملکوت السماوات والارض تبا چات د اسمانو د زمکه کې وما خلق الله او په بار دا څه چې پیدا کړی الله تعالی من شيء هر یو شیزو وان یقینا عسى قريب دا اي يكون تشي قد اقترب نزدي اجلهم نیټه د عذاب د دوی. کدی ای حدیث پس پکم یو بیان باندې بعده پس د قرآن یؤمنون دی به ایمان راوړي.